إياك نستعين د باجوړ غیرتي ولس او د پاکستان تحریک انصاف په زړه زخمي ورکرتا کم چې د عمران خان په وجه باندې ډېر دردېدلی دی او نن د ماسپښین نه دلته راغلی دی را رسېدلي دي زه هغوی ټولو ته د زړه د تله سلام کوم او د هغو جرأت ته سلام او شاباسي پیش کوم. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې دلته په منظم طریقه باندې یو سازش روان و. هغه خلکو کوم چې دا 70 کالونه په دې ملک باندې قابض وو او موږ او تاسې پیژنو. دا هغه خلک کوم چې څوکیدار د دې کور وو، څوکیدار د دې ملک وو، خو نن یې موږ ته د دې ملک اقا د ځانه جوړ کړی دی. د دې ملک واګې زموږ نه اخیستې دي. کله په یو شکل کې یو خلک په موږ باندې راولي حکمراني کوي او کله په بل شکل کې بل خلک راولي. کله یو موږ ته تورئ کله بل لا ته سپینئ. خو زه نن ډېر په افسوس باندې وایم چې دا کوم خلک نن چې په موږ باندې دوی کېنول دا موږ ډېر د مخکې نه کتلي دي. دا غله چې تاسو په موږ باندې بار بار راوستل وامزمول زموږ د قوم تبعیم پې وکړه، زموږ د دینو سودا هم پې وکړله. خو انشاءالله نن دا قوم هوښیار شوی دی. نن د هغه څوکیدار نه دا سوال کوي چې آیا ته خو د دې ملک څوکیدار یې، ته خو حقان یې، تا له دا اختیار چا درکړی دی چې ته به ټول عمر د دې ملک سربراهي کې، ته به پخپله ته به هغه غله او ډاکوان راولې. زه نن تا ته د دې سټیج نه وایم د پاکستان تحریک انصاف ورکړې درته وایي، د پاکستان ولس یې درته وایي چې په تا باندې خلک خبرداره شوی دی. انشاءالله د پاکستان نوجوانان بیدار شوي دي په دې هر قسمه سازشونو باندې، په دې هر قسمه حرکتونو باندې پیل شوي دي. او انشاءالله کوم خلک چې د پردې شاته دی د هغو کردار تاسو ته نن ښکاره دی، تاسو ته معلوم دی. انشاءالله ډېر ژر به عمران خان مین ته راځي. ملګرو موږ به حوصله نه بیا وو، پرون خو موږ ته ټیس رسېدلی وو، لږ ډېر ذهني تشویش کې مبتلا شوي وو. خو زه نن درته قسم خورم چې زموږ حوصله 2 چنده 3 چنده بلنده شوې ده. دغه شان ده که نه ده؟ بلنده شوې ده که نه ده؟ بلنده شوې ده. انشاءالله د پاکستان تحریک انصاف او د باجوړ غیرتي ولس به د عمران خان سره شانه به شانه ولاړي، خواک ورڅم کېږي انشاءالله.